د نننۍ کهانۍ شروعات کیږي د داسې ښځې او سړي نه چې د هغوی ارادې ټیک نه وي. په حقیقت کې د دوی پلان نن یو ګراسري سټور چې کوم دی د هغې نه غلا کول. د ټول سټور د غلا نه پس هم بیا هم د زړه نه و ډک شوی. د خزانچي شاته یو د پیسو یو بیګ ولیدو او زه د شروع کو ورته وویل چې دا بیګ کولاو کا. دا خزانچي ورته وویل چې په دې کې هغه څه نشته کوم چې ته غواړې، د دې وجې نه دا مه کولاوه. نو په دې دوران کې د ګولۍ یو اواز راغی او موږ لاړو داسې یو ځنګل ته چې په هغې کې یوه ښځه ډېره زیاته هیبت او لږې راغستې ده. لاره ترې هم ورکه شوې ده. هېڅ پته نه لګي چې دې سره څه معامله شوې ده چې دا په دې حال کې ده. لیکن په دې دوران کې دې ته مخې ته د لرګي یوه جوپړۍ چې کوم ده هغه په نظر راغله. نو هغه فورا دغه جوپړۍ ته ور وننوته. په هغه کې سامان هم دی، لیکن د روټۍ د خوړلو یو بیګ هم پروت دی. لیکن چې څه هم وو هغوی دغه خوړل شروع کړل. په دې دوران کې د بهر یو خوفناک اواز راغی. هغې داسې محسوس کړه چې څوک دي دروازې نه بهر. نو هغې زر هغه سامان کېښودو او د بیډ لاندې چې کوم دی پټه شوه. په دې دوران کې یو سړی دنده راغی او په لاس کې یو تبرګی ورسه دی. موږ ته هېڅ پته ونه لګېده چې دا څوک دی. نو هغه د کاني هغه بیګ راواغستو. نو هغه د خوراک هغه بیګ راواغستو او سیده روان څه لږ وخت تېر شو. دا جینۍ ډېره زیاته هیبت او یرې راغستې ده، لیکن لږ وخت پس دوی وغوښتل چې دې ځای نه وتښتي. نو هغه په دې دوران کې د دې کمرې نه بهر راووته او د تښتېدو فیصله یې وکړه. په دې دوران کې د دې جینۍ ټکر د هغه سړي سره وشو د کوم نوم چې پوم دی. لیکن دا سړی دې ته هېڅ نقصان رسول نه غواړي، بلکې د دې مدد کول غواړي. دې جینۍ د هغه نه معافي وغوښتله ځکه چې د بیګ چې کوم خوراک و هغه دې پټ کړی و. ځکه چې د 2 ورځو نه دا جینۍ وږې وه، ځکه چې د دوی موټر په لار کې خراب شوی و او د دې خاوند پټرول پمپ ته ورغلی و د تیلو دپاره، لیکن اوسه پورې هغه واپس نه و راغلی. لیکن دلته د اتفاق خبره دا وه چې د ټوم کوم ګاډی و هغه هم خراب شوی و، بلکې د 3 ورځو دا ټوم دلته چې کوم دی په دې جوپړۍ کې اوسېدو. کله چې جولیا دا خبرې واورېدې نو هغه وېرېده او هغې وویل چې زه به اوس لاړه شم، کیدای شي زما خاوند واپس راغلی وي. نو په دې باندې دا ټام هم ورسره روان شو. چې هغوی هلته ورسېدل نو هېڅ څوک هم نه و. نو دوی هلته یو نوټ پرېښوستو او دوی دواړو څه ګرمې کپړې واغوستې او واپس دغه جونفرۍ ته رالل. د شپې کېدو په وجه باندې دلته ډېره زیاته یخني وي. د دې وجې نه ټام دې ته وویل چې دا کمبل چې کوم دی ته په ځان کار کوم چې ټام ځان څه په کار کې راوړی و. لیکن دا په دې سوچ کې وه چې زه خپل خاوند داسې یوازې په دې خوشي ځنګل کې ولې پرېښودم، د ځان سره هم بوتلی شوم. کله چې ټام د دې پرېګمنټۍ خبر واورېد نو هغه ورته وویل کیدای شي په دې وجه خپل خاوند پرېښي. د دې خبرې اورېدو نه پس ټام دې ته وویل ته په بیډ باندې ویده شه او زه به لاندې په ځمکه باندې ویده شم. لیکن د ویده کېدو نه مخکې دې ټام دې ته د څښلو اوبه ورکړې چې دا د خوا کې د یو جیل نه راوړې وې. کله چې په سبا باندې دې هلته هغه جیل خواته لاړې نو هلته د اوبو هېڅ نام و نشان نه و. د دې مبهمو سوالونو سره بهر حال دوی د خوب تیاری وکړو. نو د خوب په دوران کې د جولیا ته ډېرې خطرناکې سپنې او خیالونه راتلل. په دې وجه باندې دې سترګې سحر وختي کولاو شوې او دې چې وکتل د ټام هېڅ نام و نشان نشته. جولیا د جوفرۍ نه بهر راوځي نو وګوري یو سپین ویښتو واله جینۍ بېهوشه پرته وي. جولیا ډایرکټ دا جینۍ جوفرۍ ته دننه راوړه. دلته ټام چې کوم دی د خپل ګاډي نه څه پېټرول وباسي چې دا په دې ګاډي کې واچوي او په دې باندې دوی سفر وکړي د دې ځای نه وځي. نو په دې دوران کې دې جینۍ ته چې کوم دی هوش راشي او موږ وپېژنو چې دا خو هغه غلاجنه جینۍ ده. نو جولیا چې کله دا جینۍ دلته ولیده نو هغه ډېره وېرېده چې دا جینۍ دلته څنګه راغله. نو هغې سوچ وکړو کیدای شي دا یو غلطه ښځه ده، دا جوپړۍ به د دې وي. لیکن جولیا دې ښځې ته ټول داستان بیان کړو چې زما سره داسې کار شوی، لیکن بیا هم د دې غلې یقین رانلې او په غوسه کې راغله او ورته یې وویل. نو په دې دوران کې ټام دغه تیل راوړي او را روان دی چې په دې کې یو 2 ګولو اواز راغلی. دا ټام په دې سره دومره وېرېدو چې هغه تیل هم د دننه واورېدل. هغه اواز وکړو چې آیا دلته څوک شته دی، لیکن دلته هېڅ څوک هم نه و. نو هغه واپس د جونفرۍ ته راغلی او د جولیا سره دا ناشنا ښځه ولیدله. نو دا ښځه ورته وویل چې زما د خپل بوای فرینډ سره جګړه وشوه، نو اوس ما ته د کور د تلو ضرورت دی. د دې خبرې د اورېدو نه پس ټام د دې جینۍ دلته په اوسېدو باندې راضي شو په دې شرط چې ته به زما سره په کار کې لاس اړوې. په دې دوران کې د دې دواړو جینکو په خپل منځ کې ګفتګو کېږي چې په دې سره د دې دواړو دوستي هم جوړه شي. لیکن په بل طرف باندې د ټام مشکلات ختمېږي نه، څومره زیات لرې چې دا د خپل لوکیشن نه ځي، چې هغه څومره کوشش کوي چې دې ځای نه لرې لاړ شي، لیکن هغه بار بار دغه جوفرۍ ته بیا هم راځي. د دې وجه نه دی راغلی او دې دواړو ته وایي چې دا ځای ټیک نه دی. د دې وجه نه موږ له دې ځای نه تلل پکار دي. اصل کې زه دې خبرې معلومات کول غواړم چې تاسو دواړه ځئ کوم ځای ته. د دې ځای چاته پته شته چې دا کوم ځای دی؟ نو په دې ورته دا غله وویل چې ما ته خپل خاوند ویلي چې دا نیو شایر دی، لیکن جولي دا خبره کوي چې دا ځای خو د غلا والا ځای دی. د دې ټولو خبرو کولو نه پس دې خبرې ته ورسېده چې موږ خو ډېر په غټ مصیبت کې یو. د دې وجې نه ټام دا خبره وکړه چې سبا له به موږ د دې ځای نه څومره لرې چې تللی شو نو ځو به لرې به لاړ شو، د دې لپاره چې زموږ څوک مدد وکړي، یا یو دویمه طریقه چې په دې ځای نه موږ د هغې سره وځو. د شپې په دوران کې دا غله او د جولي دا یو داسې خطرناکه صفنه ویني چې دوی ته څوک انجکشن لګوي چې د دې انجکشن په وجه دوی د درد د وجې نه چغې وایي. لیکن کله چې سبا شو نو دوی خپل سامانونه واخیسته او د جوفرۍ نه روان شو.
په دې کې د دې غلي او د جولیا په منځ کې څه خبرې کېږي چې دا جولیا ورته وایي چې زه څنګه پیدا شوم نو زما مور مړه شوه یتیم خانه کې غټه شوې یم. په دې کې د دې غلي جینۍ د خپله سیسي څه ولګېده او راپرېوته چې د جیب نه یې د پیسو یو بنډل پرېوت و. په دې باندې ټام د دې نه تپوس وکړ چې دومره زیاتې پیسې تا سره کوم ځای نه راغلې. نو هغې ورته وویل چې دا زما خپل سیوینګ دی چې ما د خپل بوای فرینډ سره ایښی و. د تلو په وخت کې د ټام د دې نه د پیسې واخیستې. په دې دوران کې د جینۍ نظر په هغه سیس باندې ولګېد په کوم سیس چې دې ډغره خوړلې وه. دا یو هینډل و چې ټام په خپل تبرګي باندې دا ووهلو. نو په اصل کې هغه یو جرمن بنکر و چې د هغې په منځ کې ټول جنګي سامان او نور څه آلات هم پراته وو. په دې باندې د غلاجره جینۍ وایي چې زما پلار هم په یو په جنګونو کې شامل شوی و. داسې ډېر هتیار زموږ سره پراته دي. دې کې دا ټانک ټول کینونه راواخلي او بهر راوځي. لیکن د پریشانۍ خبره دا وه چې دوی بیا هم هغه جوپړۍ ته راغلل. د کومې نه چې دوی راوتي د دوی په حساب سره دوی خو د جوپړۍ نه لرې تلل غوښتل. لیکن د دې ځای نه وتل ډېر ناممکنه ده. د دې نه پس موږ ګورو چې دا ټول د ماښام روټۍ خوري او په خپل منځ کې ګپ شپې لګوي. نو په دې کې د غلاجره جینۍ ټام ته صفا ووایي چې زه غلا کوم د دې نه علاوه ما سره نور هېڅ هم نشته او هېڅ تعلیم مې نشته دی. نو جولیا هغې ته فرمایش کوي چې ما ته هغه پیسې وښایه کومې چې تا پټې کړي. ځکه چې جولیا هېڅکله هم دومره لوی پیسې نه وي لیدلې. چې هغې دا پیسې ولیدلې نو په خندا شوه. هغې ته داسې لګېدل چې دا زما سره څه مذاق کوي. ځکه چې په هغه پیسو باندې لیکلی شوي 1984 یعنې دا د فیوچر د مستقبل پیسې وې. نو دا غلاجن ورته وویل چې نه دا موږ 1984 کې یو. دا جولیا ورته وایي چې نه دا اوسنی ټایم په 1944 کې دی. نو اوس دا دواړه ډېر عجیبه خبره ده ځکه چې یو ځای دی او دا دواړه جینکۍ په یو وخت کې دي. د یو چې کوم په 1984 کې او یو په 1964 کې. کله چې ټام راغی د هغه نه هم دا سوال وکړ چې ته په کوم کال کې. ټام ورته وویل چې زه خو په 2011 کې. د دې خبرې اورېدو نه پس دې دواړو جینکو ټام ته خپله کهاني بیان کړه. ټام هم په دې خبرو بالکل یقین نه راتلو. کله چې ټام د هغې هغه یقیني واورېده نو هغه ته اندازه وشوه چې ضرور دلته څه نه څه غلط. په دې دوران کې د بهر نه د ګولۍ یو اواز راغلی. دوی چې کله وکتل چې څوک ګولۍ چلوي دا یو ناشنا انسان چې په لاس کې ماشین ورسره و. دوی ته هم د مدد ضرورت و. دې وجې نه دوی بهر ته راغله او هغه ته یې وویل چې موږ ته د مدد ضرورت دی. دې کس په جرمن کې دې کسانو ته څه وویل لیکن معلومات ونه شو چې دا د څه وویل. لیکن دومره پوه شو چې دا و چې دا تبرګۍ ګزار کړه. لږ وخت پس کله دوی سترګې کولاو شو نو دوی وکتل دا درې واړه قید دي او دوی د جرمن په کیمپ کې دي. لږ وخت پس جرمن دننه راغلی او د ټام هغه رسۍ کولاو کړې او بهر یې د جونفۍ نه ویستو او ښه تشدد یې پرې وکړو او هغې بار ونه پسې وتړلو. بیا د جرمن دننه راغلی او د جینکو نه یې تپوس وکړو چې تاسو څوک یئ او د کوم ځای نه راغلئ.